الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اہدنا الصراط المستقیم۔ معزز و ناظرین و شریعت احکام شرعی مسائل و سلسلہ جاری دے، امید دے ډیر په توجہ سره تاسو به دا مسائل اورئ، نوٹ کوئ به، زده کوئ به۔ دین زده کول د هغې طلب فرض دی په هر مسلمان نارینه زنانه باندې۔ اودس متعلق چاراندام متعلق یو څو ضروری مسائل واورئ۔ یو مسله دا دی چې لمونځ، سجده تلاوت، نماز جنازه، قرآن عظیم ټچ کولو د پاره عضو فرض او ضروری دی، چاراندام ضروری او فرض دی۔ دې ضمن کې د حالاتو مطابق یو اهمه مسله واورئ۔ اکثر و بیشتر خپل خلق خپل اشتهار د پاره، رسالې د پاره، اخبار د پاره تاسو ګورئ یو کتاب شایع کوي دینی، هغې د پاسه آیاتونه لیکي، د هغې څه حصه لیکي۔ یو خدا دی چې په اشتهاراتو باندې، په کتابونو باندې سره بو د آیت لیکل پکار نه دی، ولی اگر رستو د ګستاخی د بیادبی سبب جوړ شي، تا ثواب په نیت لیکلی بیا تینا عذاب جوړ شي، د هغې توهین کېږي، په ځمکه غورځېږي، خلک بیا اودس لاس وروړي۔ د هغې بهترینه طریقه دا دی چې د هغې آیت مفهوم او ترجمه ولیکه۔ دویمه خبره دا دی، اهمه خبره، چې د قرآن ډیر توهین کېږي، چې کوم ځای کې هم داسې یو آیت لیکلی وي، د هغې څه حصه لیکلی وي، نو هغه مونږ بغیر اودسه لاس کې ګرځوو او هغې آیت پورې خیمه، هغې آیت ته بغیر د اودسه ګوتې وروړو، دا حرام دی۔ اودس ورته ضروری دی، بې اودسه به هیڅ چرته قرآن آیت ته ګوتې نه وروړو، که هغه په اشتهار لیکلی وي، که په رساله وي، که په کتاب وي، نو دا مسله چې دی ضروری دی، بې د اودسه به ګوتې نه وروړو، اودس کول ضروری دی۔ بله مسله واورئ، بعضې ځایونه داسې دي چې هغې کې اودس کول مستحب دي، بعضې ځایونو کې اودس سنت دی۔ اودس په کوم ځایونو کې سنت دی واورئ، سنت مستحباتو مطابق به زندگی تیرو، هله به تقوا او پرهیزګاري راځي۔ ټولو نه اول غسل جنابت نه چې حالت جنب کې وي سړی، غسل پې باندې فرض وي بالغ باندې، نو جنابت نه وړاندې غسل، مونږ جنابت د پاره غسل کوو چې ځان په صفا کو، غسل جنابت نه وړاندې اودس کول سنت دی۔ بله اهمه مسله، حالت د جنابت کې دی سړی جنبی دی، غسل په فرض دی، دا سړی به خوراک سکاک وده کېدلو د پاره هم دته اودس کول سنت دی۔ بې د اودسه به نه خوراک کوي، نه به سکاک کوي، نه به سملی، او اودس دې د پاره سنت شو، اذان د پاره، اقامت د پاره، جمعې، عیدین او خطبې د پاره، حضور علیه الصلاۃ والسلام روضې مبارک زیارت د پاره، وقوف عرفې د پاره، صفا او مروه ترمنځ منډې والو د پاره اودس کول سنت دی۔ دې ځایونو کې اودس کول مسنون او سنت دی۔ مستحب ځایونو له راشئ، هغه دا دی خوب د پاره اودس کول چې وده کېږي، خوب نه بعد را پاسېدلو هغې ته اودس کول، میت ته چا غسل ورکړو، ویې لمبولو، میت جنازه یې اوچته کړه، هغې نه بعد غصه چاته راله، هغې وخت کې زبانی چې څوک قرآن وایي، ګوره ګوتې ورولو د پاره خو ضروري شو، لاس ورولو د پاره زبانی قرآن څوک وایي، حدیث او علم دین څوک پڑھاو کوي وایي، او جناب دین بعد دینی کتبو ته ګوتې ورولو د پاره، دروغ ویلو نه بعد، کنځلې کولو نه بعد، فحش الفاظ ویلو نه بعد، کافر سره ټچ کېدلو نه بعد، غیبت کولو نه بعد، قهقه په زوره خندا نه بعد، غلط اشعار ویل، ځکه عام خلک چې دی دا ټپې مپې وایي، غلط اشعار وایي، او د اوښ غوښه خوړلو نه بعد، داسې صورتونو کې مونږ ته اودس کول چې دی هغه مستحب دی۔ ښه خبره دی چې اودس وکړو، شریعت مطهره پابندي دی۔ آخري خبره دا واورئ چې حدیث شریف کې د هغې ذکر دی
ولهان په نوم باندې یو شیطان دی هغه اودس کې اودس کوونکي ته وسوسې اچوي. نو د دې وسوسو نه به موږ څنګه بچ کیږو؟ د دې کتابونو طریقې بیان کړي دي. یو طریقې دا دی رجوع الله پکار دی، الله طرف ته توجه پکار دی، دې سره دې تختی. دویمه طریقه دا دی اعوذ بالله وایا. دریمه طریقه دا دی ولا حول ولا قوة الا بالله وایا. سلورمه طریقه دا دی سوره ناس وایا، قل اعوذ برب الناس وایا. پنځمه طریقه دا دی آمنت بالله ورسوله وایا. شپږمه طریقه دا دی هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم، دا آیت وایا. یا ومه طریقه دا دی دا کلمات وی سبحان الملک الخلاق ان یشأ یذهبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلك علی اللہ بعزیز. دی کلماتو کی چې کم کلمات ویل پکار دی. او اخیره طریقه دا دی چې وسوسه بالکل ندی کول پکار، د وسوسې خلاف کول پکار دی. دام د وسوسې دفع کول بهترینا طریقه دی. نو شریعت مطهره احکامات دی اوریدل پکار دی، نور مرګرو ته سینډ کول شیئر کول پکار دی. الله تعالی دې موږ ته په دین اسلام باندې عمل توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا